د وفد نجران. اول خبره د دوی دا وه چې تاسو عیسی علیه السلام ته بنده وایئ او موږ ورته د الله زوی وایو. په دې باندې د نبي علیه السلام سره خبرې شروع کړې په عبدیت او په الوهیت د عیسی علیه السلام باندې. نبی علیہ السلام ورته فرمایي هغه الہ نه دی نه د الله زوی دی. نو دوی ورته وایي چې د الله زوی نه دی نو پلار یې څوک دی؟ بیا راته ته ووایه. عیسی علیه السلام خو بې پلاره پیدا شوی دی که نه؟ نو دې نبي علیه السلام ته وویل چې ته وایې چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو پلار یې راته وښایه پلار یې څوک دی؟ نبی علیہ السلام ته اول دا تپوس وکړو تاسو ته خدا معلومه ده که نه چې دا زوی د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي. زوی د پلار د بدن جز وي که نه او بالکل دا منو چې زوی دا د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي. وی ښه د دې خو دا نتیجه راووته چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله جز دی او د الله مشابه دی او الله تبارک وتعالی چې لیس کمثله شیء هغه په مثل اوس شی نشته ولم یکن له کفوا احد هغه په مثل هیڅوک نشته نه د الله جز شته او نه د الله مشابه شته. دا خو را سره منئ که نه؟ نه بالکل منو د الله نه جز شته او نه مشابه شته. جو خبره ته وکړه نبی علیہ السلام دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چې په الله باندې مرګ نه راځي هغه لا یموت ذات دی. دا خو را سره منئ که نه؟ ډېر عیسایانو او په الله تبارک وتعالی باندې مرګ نه راځي. نبی علیہ السلام فرمایل وان عیسی یأتی علیه الفناء عیسی علیہ السلام باندې به فنا راځي. وفد نجران په نخم کال د هجرت د نبی علیہ السلام شپېته تنه ملګري شو مدینې منورې ته رالو او دا نجران ښار د یمن په غټو ښارونو کې یو ښار دی او دې ته نجران ځکه ویلی شي چې دې ښار ته لومړی نجران ابن زید راغلی و. د کوم سړي چې نجران نوم و دې دغلته لومړی راغلی و د ده په نوم باندې بیا دغه ښار آباد شو نو ځکه دې ته نجران ویلی شي. دې شپېته تنه رالو دا عیسایانو ډېر په یو دبدبه باندې او په یو لوی دغه باندې را روانو مدینې منورې ته. چې کله دوی راورسېدل مدینې منورې ته د دوی مشري ابو حارثه کوله او د ابو حارثه اصل کې و عربي خو دې تللی و هلته کې یمن ته او هلته بیا عیسایي شوی و علم هم ډېر حاصل کړی او د هغې خلکو به یې ډېر زیات قدر کو د خپلې ګرجي امام هم جوړ کړی د ابو حارثه. نو دا او بل پکې و د هغه نوم سید ایهم د دا قبیلې هم مشري کوله دا درې تنه و سید ایهم او درېم پکې و عبدالمسیح عاقب. نو دا عبدالمسیح عاقب د قبیلې امیر و او دا ایهم چې دا په منزله د دوی د بادشاه و او دا ابو حارثه چې نو دی لوی راهب و د دوی. دا درې تنه غټ کسانو په دې قافله کې رالو. نبی علیہ السلام له راورسېدل چې دوی مدینې منورې ته راورسېدل د مازدیګر لمونځ شوی و. نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته وفرمایل مسجد نبوي کې له ځای تیار کړئ صحت ته چې دلته پاتې شي. دوی له ځای تیار شو لږ ټیم دوی کېناستل د دوی د مانځه ټیم راغی. چې کله د دوی د مانځه ټیم راغی دوی پاڅېدلې مونځ کوو. صحابه کرامو دوی پرېنښودلې تاسو دلته په خپله طریقه مونځ نه شئ کولی. نبی علیہ السلام ورته فرمایل دې اجازت دی ورکړئ ور اجازت چې مونځ وکړي. نو دوی مشرق طرف ته مونځ وکړو مخې کو مغرب قبلې ته مخ کو که نه دوی قبلې طرف ته شا کړو مشرق طرف ته مخ کو خپل مونځ یې وکړو. بیا د نبی علیہ السلام سره خبرې شروع کړې د وفد نجران
اول خبره د دوی دا وه تاسو عیسی علیه السلام ته بنده وایي او موږ ورته د الله زوی وایو. په دې باندې د نبي علیه السلام سره خبرې شروع کړې په عبدیت او په الوهیت د عیسی علیه السلام باندې. نبی علیه السلام ورته فرمایل هغه الہ نه دی، نه د الله زوی دی. نو دوی ورته وویل چې د الله زوی نه دی نو پلار یې څوک دی؟ بیا راته ته ووایه. عیسی علیه السلام خو بې پلاره پیدا شوی دی که نه؟ نو دې نبي علیه السلام ته وویل چې ته وایه چې عیسی علیه السلام د الله زوی نه دی نو پلار یې راته وښایه، پلار یې څوک دی؟ نبی علیه السلام ته اول دا تپوس وکړو تاسو ته خو دا معلومه ده که نه چې دا زوی د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي. زوی د پلار د بدن جز وي که نه؟ او بالکل دا منو چې زوی دا د پلار مشابه وي او د پلار د بدن جز وي. وی ښه د دې خو دا نتیجه راووته چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله جز دی او د الله مشابه دی او الله تبارک وتعالی چې لیس کمثله شیء هغه په مثل اوس شی نشته ولم یکن له کفوا احد هغه په مثل هیڅوک نشته نه د الله جز شته او نه د الله مشابه شته. دا خو را سره منئ که نه؟ نه بالکل منو د الله نه جز شته او نه مشابه شته. جو خبره دا وکړه نبی علیه السلام دا خبره خو تاسو ته معلومه ده چې په الله باندې مرګ نه راځي، هغه لا یموت ذات دی. دا خو را سره منئ که نه؟ ډېر عیسایان او په الله تبارک وتعالی باندې مرګ نه راځي. نبی علیه السلام فرمایل وان عیسی یأتی علیه الفناء، په عیسی علیه السلام باندې به پناه راځي. عیسی علیه السلام به څه راځي؟ پناه. خدای سي ګوره د دې الزامي جواب څه و؟ د دې الزامي جواب دا وکړ چې نبی علیه السلام ته تپوس وکړو چې په الله مرګ راځي؟ دوی ویل نه. نبی علیه السلام ورته داسې ویلی شو که نه چې عیسی علیه السلام خو فات شوی دی او څه شوی دی؟ د نبی علیه السلام په خوله باندې الله ناحق خبره چېرته نه راوسته. اگر چې د مقابل سره به جګړه وه خو د نبی علیه السلام په جبه باندې چېرته ناحق خبره نه ده راغلې. نبی علیه السلام په دغه ټایم کې وفرمایل وان عیسی یأتی علیه الفناء، په هغه باندې به پناه راځي. داسې نه چې پناه پرې راغلې وفات شوی، پناه به پرې راځي. اشاره و دې خبرې ته چې عیسی علیه السلام خو تاسو وایئ چې قتل شوی، خو قتل شوی ګورې نه دی، اسمانونو کې ژوندی دی او بیا به راځي او د هغې نه پس به پسه راځي، پناه راځي. نو د مناظرې میدان دی، د جنگ میدان دی. د دې الزامي جواب دی چې تاسو وایئ په عیسی علیه السلام مرګ راغلی نو هغه څنګه الله شو؟ نو نبی علیه السلام وفرمایل نه، په هغه باندې به څه راځي؟ پناه به په آینده کې راځي. ها بل خبره نبی علیه السلام فرمایل دا خو سره تاسو هم منئ که نه چې الله تبارک وتعالی په هر څیز باندې قایم دی او ټول مخلوق ته رزق ورکوونکی یو الله دی. آیا عیسی علیه السلام رازق دی؟ دوی ویل نه، عیسی علیه السلام خو رازق نه دی. بیا ورته نبي علیه السلام فرمایل په الله تبارک وتعالی باندې په ځمکې او اسمانونو کې هیڅ شی پټ نشته، هیڅ شی پټ نشته، هر څه الله ته ښکاره دي. په الله باندې یو شی مجهول نشته. آیا تاسو چې چاته الله وایي هغه د ځمکې او د اسمانونو په ټولو حالاتو باندې پوه دی؟ دوی بیا وویل نه. بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل وی تاسو خدا منئ که نه چې عیسی علیه السلام مور مریم بیبي ده او د هغې په رحم کې پیدا شوی دی او دا شکل صورت ورته الله ورکړی دی؟ دا خو منئ که نه؟ او دا منو. وی چې کوم انسان په خپل پیدایش کې غیر ته محتاج دی، کم انسان خوراک ته محتاج دی، بول براس ته محتاج دی، هغه الله کې دی؟
هغه الہ کېدی شي. بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل وی مریم بیبي چې د عامو زنانو په شانتي خوراک هم سکاو سکاک هم کو په عیسی علیہ السلام باندې حامله شوې هم ده دی په ګېډه باندې اغوستی هم دی بیا د عامو ماشومانو په شانتي چې کله یو ماشوم پیدا کېږي دا شان دی پیدا شوی هم دی. آیا نو د مور الہ کېدی شي؟ عیسی علیہ السلام پیدا شوی د مور د ګېډې نه دی الہ کېدی شي؟ ټولې خبرې چې دوی واورېدې که نه په خپله په سوچ کې پرېوتل چې دا مونږ څه وایو او به هر حال په خپل ضد باندې ولاړو په خپل ضد باندې ولاړو نه منو مونږ دا خبره چې هغه د الله زوی نه دی. الله تبارک وتعالی د سوره آل عمران د اولنی آیاتونه نازل کړو. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق دا لا اله الا هو العزيز الحكيم پر دا آیاتونه شو نازل شو. کله دا نازل شو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اسلام راوړی تاسو راغلی شپېته تنه اسلام راوړی. دوی ورته کوم اسلام؟ موږ خو مخکې نه مسلمانان یو. څه اسلام راوړو؟ موږ خو مخکې نه مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ستاسو ایمان او اسلام څنګه صحیح کېدی شي چې تاسو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وایې؟ تاسو شرک کړی دی. تاسو د صلیب عبادت کوئ د صلیب او تاسو خنزیران خورئ. درې خبرې ته نبی علیہ السلام وکړي. تاسو عیسی علیہ السلام ته د الله زوی وایئ د صلیب عبادت کوئ او دا رنګ خنزیر خورئ. نو په اسلام کې خو دا درې واړه خبرې حرام دي. تاسو ځان ته څنګه مسلمانان وایئ؟ بهرحال نبی علیہ السلام ورته اسلام پیش کو دوی د اسلام نه انکار وکړو موږ نه راوړو اسلام. الله تبارک وتعالی دا آیتونه نازل کو وی دی و چې د عیسی علیہ السلام پلار څوک دی. الله تبارک وتعالی آیتونه نازل کو وی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. د عیسی علیہ السلام مثال په شان د چا دی؟ د آدم علیہ السلام دی. ته د خو صرف پلار نشته او د آدم علیہ السلام نه مور شته او نه پلار شته. اخو منه کنه آدم علیہ السلام ته الہ نه وایي هغه ته رب نه وایي نه پلار شته او نه مور شته. نو د تاسو وایي چې پلار نشته او د دې وجې نو ته الہ وایي نو بیا خو پکار ده چې آدم علیہ السلام تم څه وایي الہ وایي. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. او بهر حال بیا آیاتونه د مباهله نازل شو. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تاسو زما خبره نه منئ. ما درته ډېر دلایل پیش کړو په دلایلو تاسو نه پوهېږئ. راځئ چې مباهله وکړو. راځي چې څه وکړو؟ مباهله وکړو. د مباهلې آیتونه نازل شو. را روانې ورځ ده سباله نبی علیہ السلام کور ته ورغی. فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایل فاطمه بچیا راپاسه پرده وکړه. علي تم را روان شه او حسنین ته حسن او حسین رضی الله تعالی دایم ځان سره را روان کړو. وی راځئ مونږ مباهله کو. او نبی علیہ السلام فرمایل الله دا زما اهل دی. الله دا زما اهل دی چې ما راوستلو. حسن رضی الله تعالی د یو لاس نه نیولې دی. حسین رضی الله تعالی په بل لاس کې نیولې دی. حسنین د لاس نه نیولې دي. د نبی اسلام شاته فاطمه رضی الله تعالی دا او د فاطمه رضی الله تعالی شاته علی رضی الله تعالی عنہ. دا پنځه کسان را روان شو. رالو نبی علیہ السلام فرمایي ما خپل خاندان رستلې دي تاسو را روان شو چې راځي مباهله وکړو. راځي چې مباهله وکړو. ګوره فاطمه رضی الله تعالی پرده کړې وه.
او فاطمه رضی الله عنها چرته د کور داسې نه راوتی او چې د الله د توحید مسله شو کنه نبی اسلام فاطمه رضی الله عنها فرمایل بچی را پاس راوځه د الله د دین مسله شو فاطمه رضی الله تعالی پرده کړی وا په پرده کې ولاړه ده مخې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولاړ او شاته علی رضی الله عنه ما یو ځکه اوریدلی دي یا مې لیدلی دي و چې فاطمه رضی الله تعالی روانه وکنه نو علی نو شاته ته داغه د خپو د نخ به په خپل خپو ورانه ولی د فاطمه رضی الله تعالی د خپو د نخ به په خپل خپو باندې ورانه ولی چې د فاطمه د قدم نخم چاته پاتې نشي دا چې په کمزۍ قدم وي هغه نخم څوک ونه ویني علي رضی الله عنه په شاته روان هغه نخ به ورانه ولی دومره پردهداره زنانه و دومره پردهداره دا موږ ته اسلام دا ښیي چې زنانه یقینا به قدر ضرورت د کور نه راوتې شي چې کله ضرورت راغی زنانه د کور نه راوتې شي یقینا به قدر ضرورت زنانه راوتې شي خو د پردې به بیا هم خیال ساتي دې پرده به بار ته نه روځي هغه فاطمه رضی الله تعالی چې کله وفات کېده زما په کټ باندې به د کجورو څانګې ورتاوې کوي چې بار چاته پته ونه لګي د فاطمه بدن ډک دی او کو تش دی ځکه زما بدن یا رسول الله لیدلی دی او یا علي رضی الله تعالی لیدلی بل چا نه دی لیدلی او چې د دین مسله شو نبی علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها راویستله په پرده کې مخې ته په خپله روان دی او شاته پسې د علي رضی الله عنه دی او ګیر چاپېره ته حسنین روان دي چې کله دی وفد نجران د عیسایانو ولیدل کنه چې نبی علیہ السلام خپل اهل و عیال راویستو وی مونږ ته لږ ټایم راکړه مونږ مشوره کوو مونږ لږ ټایم راکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای ټیم درته زه مشوره پکې وکړئ دا سید هم نه دی دا سردار چې د دوی د قبیلې چې کوم مشر و د دې عبدالمسیح ته وویل ای مسیحه تا ته پته ده د دوی مخونو ته وګوره د دې خاندان د مخونو ته وګوره وی قسم په الله کو دې مخونو د الله په دربار کې لاس اوچت کو وی زو ته یو کو دوی دعا وکړه چې الله دا غرونه لري که الله به دا غرونه لري کړي دې مخونو ته وګوره کو دوی لاس اوچت کو چې الله د مدینې دا غرونه لري کړي الله دا غرونه لري کړي الله دې دعا نه رد کړي مخونو ته دې وګوره وی کوما تا ته بدعا وکړه وی قسم په الله په مخ د ځمکه به یو عیسائی پاتې نشي مباهله ورسره نه کو ورنه تباہ و برباد بشو راغله نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا مباهله نه کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا زما څه شرایط دي هغه ومنئ هغې منلو ته تیار یو ستا سره مباهله نه کوو وی صحیح ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی قسم په الله که دوی وتې وې زما سره که نه الله به په مخ د ځمکه یو عیسایي نه وپرېښي وی د نجران ځمکه به الله د اور نه ډکه کړې وه د اور نه وی په کومو ونو باندې چې مرغۍ کیني الله به دغه ونې هم نه یې پرېښي ونې به یې نه یې خو دوی وتې وې بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته شرایط کېښودل او بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ستاسو حفاظت د الله د رسول ذمواري ده ٹھیک شو ستاسو مالونه ستاسو جیدادونه ستاسو عزتونه به داسې محفوظ وي لکه څنګه چې د مسلمان محفوظ وي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کوم ستاسو پادریان دي امامان دي کوم ستاسو ګرجي دي د هغې حفاظت هم د مسلمانانو په ذمه دی ستاسو علاقې ته به یو لښکر نه درځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره دا خبرې وکړلې بیا دوی روان شو
واپس رالو چې کله دوی نجران ته رانږدې شو نو د نجران خلک ورسره ډېر مخې ته راوتي وو د دوی استقبال لره خو چې کله دوی تله که نه نو دوی نبي علیه الصلاة وسلام ته وفرمیل زمونږ سره یو تن ملګری کا چې د صلح دا کم ستا سره کوم خبرو صلح وشوه کومې پیسو صلح وشو چې هغه تاسو له راوړي وی امانتدار سړی را سره ولېږه نبی علیه الصلاة وسلام ورسره ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی ولېږه ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا د دې امت امین دی امین دا د دې امت امین دی په دې کې خیانت چرته نشرات لې دی ور سره ولېګو دې چې لاړو الته ورته ټول خلک مخې تراوت او ډیر په استقبال کې ورته ولاړو ته دوی چې کوم مشر پادری وو دوی کوم کاغذ کې چې کوم شرط لیکل شو هغه له ورکړو چې هغه له ورکړو هغه غل وستل په دې کې د ابو عبیده نه د دې سر چې کوم راغله کوم راغله ته د استکارو خړ دې ته راتاو شو ته ضرورو هغه چې دی وګورو وی تحسن ابعد دغه بدبخت دي هلاک شي نبی رسول الله یادو د ضروري دغه بدبخت دي هلاک شي دومره ستړی شوی چې راتاو شولې دی ابو عبیده ورته وی الله دې تا هلاک الله دې تا هلاک کړي وی قسم په الله چې کوم خبرې کړه هغه پیغمبر دې مونږ دې او مونږ منلې دې بیا ورته دی ورو چې تا منلې چې پیغمبر دې ایمان ټول نه راوړي وی سلو کوم ایمان به پیراوم خو دې بادشاہانو چې را سره کړی دا ټول نه واپس علي ابي چې کوم زما عزت کړی دا نه سره واپس علي نا غیروري ورته وی ټیک شو ته دې خیال ساته خپل اوخ ته اوختو زه خپل اوخ اعلی غنودوم چې ترسو پر مدینه ته نیم رسیدلې اشعار شروع کړه روان شو او مدینه منورې ته چې او رسید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله پاک پیغمبر ماته کلمه وایي ماته کلمه وایي به مسلمان شو یا دا اهم او عبد المسیح دا په نمبر باندې راتل او بیا ټول راتل او مسلمانې ته نو وفد نجران کې بیا ډېر کسان شو مسلمانان شو د نجران کې بیا دو قسمه عیسایانو یو قسم عیسایان هغه چې امین په سن پویدل هغه ټول اسلام راوړو او دیم قسم هغه چې ځان ته پوي او ایمان نه راوړو نو دا غینه به هر کال ټیکس اغستو جزیه او چې کوم مسلمان شو دا غینه به صدقات زکات راټولول نو بهر حال دا یو وفد نجرانو نخم کال د هجرت د نبی علیہ السلام دین د نبی علیہ السلام خپل راغلی بیا دوی هم شو مسلمانان شو دغه درې تنه مشرانو ابو عبیده او دارنګ سید اهم او دارنګ عبد المسیح دا درې ور دا یو پکې پادری او دا دوه مشرانو د قبیله بیرانو نبی رسول الله سره خبرې وکړي په دغه ځای کې د آیاتونو د مباهله نازل شوی قرآن کې چې کوم آیاتونه د مباهله دي دا چې کله وفد نجران راغله د نبی رسول الله خواله مناظره ورسره کوله او نبی رسول الله هر قسم دلایل بیان کوي دوی د هر قسم دلایل نه انکار کوي نو آیاتونو د مباهله رانو چې الله پاک پیغمبر دوی اسینه باندې مباهله ورسره وکړه